اختر په ورځ باندې یو څو معمولات دي، مثلا ویخته جوړول دي، نوکان کټ کول دي، زیر ناف ویخته کټ کول دي، دین علاوه خوشبوئی لګول دي، نوې جامې یا صفا جامې اغوستل دي. کم اختر په ورځ باندې چې اختر مونځ ته ځې نو رو رو تکبیر ویل دي، الله اکبر الله اکبر، لوی اختر ته اوچت اواز سره ویل دي. په یوې لارې باندې تک په بلې لارې باندې راتګ دا سنت دی. دین علاوه اختر په ورځ څوک چې سبحان الله وبحمده 300 ځله ووایي او بیا یې مړو ته وبخي، الله رب کریم هر یو قبر ته 1000 نوران داخلو فرمای. چې څوک اختر په ورځ باندې اختر مونځ نه مخکې 300 ځله سبحان الله وبحمده ووایي، الله رب کریم هر یو قبر ته 1000 انوار داخلو فرمای. او کله چې دا سړی بذات خود مړ شي نو چې څومره مړو ته بخلی الله به د قبر ته د دوی ټولو مجموعه برابر داخلو فرمای. نو اختر مونځ نه مخکې دا هم تاسو وکړئ. اختر مونځ به انشاءالله زمونږ په دې فیضان مدینه مسجد کې 8:30 بجے 8:30 بجے ادا کیږي. کوشش وکړئ فکس 8:30 بجے ځان راورسوئ. اختر په ورځ باندې اشراق او چاشت نفل چدي دا اختر مونځ نه مخکې نه په کور کې کولای شي نه په جمعات کې کولای شي. اختر مونځ نه بعد هم په جمعات کې نشي کولای. چې اختر مونځو کې او کور ته لاړ شي بیا به کور کې اشراق او چاشت نفل کوي. دا مسله زده کړئ. اشراق او چاشت نفل اختر په ورځ باندې اختر مونځ نه وروستو، اختر مونځ نه مخکې او اختر مونځ نه بعد دا په جمعات کې نشي کولای، په کور کې اختر مونځ نه مخکې نشي کولای. چې اختر مونځو کې بیا بعد کې کیا یو دا هم سنت عمل دی. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم بچ عید الفطر د کم اختر په ورځ باندې جمعات تطلو عیدګاه ته نو اول 3 یا 15 یا 9 عدد کجوره دا پړل سنت. کدا نوی مطلقاً خوږ شیز پړل سنت دی چې سړی اخري. لوی اختر په ورځ باندې اختر مونځ نه بعد خوراک سنت دی. کم اختر په ورځ باندې اختر مونځ نه مخکې خوراک کول سنت دی. ښه کار دا دی چې سړی قبرستان ته هم لاړ شي، مور او پلار ته ودرېږي، خپلو خپلوانو ته دعا وکړي، لږ تلاوت ورته وکړي چې هغوی ته هم څه فایده ورسیږي. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي.